بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره موږ د مبني بحث شروع کړو. ماشوم ته چې کوم دي نو موږ ضمایر په درې قسمه وایي، اسم اشاره ورته وایي. کله چې ماشوم په دې باندې پوه شو نو ماشوم سره په دې کې اجرا وکړله، نو د دې نه پس تاسو چې کوم دي نو ماشوم د څلورم نمبر ضمیر ته راولئ چې بچي یو ضمیر درته بل هم چې هغې د ضمیر مجرور متصل به اضافت وایي، چې دا ضمیر به په ترکیب کې مضاف الیه واقع کېږي. او دغه ورته ورکړي چې کوم علم النحو کې مثالونه ورکړي لکه داري، دارونا، داروکا، داروکما، داروکم، داروکي، داروکما، داروکون، داروهو، داروهما. نو ته وایي بچي داروهو کې دا هو ضمیر چې کوم دی دا په ترکیب کې مضاف الیه واقع کېږي، او داروهم کې دا هم ضمیر چې کوم دی دغه شان کوم دی. نو داروکا کې دا کا ضمیر دی، داروکم کې دا کوم ضمیر دی، دا په ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مضاف الیه واقع کېږي. خو ته وایي چې دا ضمیر چې کوم دی نو دا به د اسم نه پس راځي، دا به د فعل نه پس نه راځي. لکه ضربکم چې کوم ضمیر هغه د فعل نه پس راغلی، هغه مفعول به واقع کېدو. د سره تاسو د دې وضاحت ورته وکړئ چې هغه به د فعل نه پس راځي، دا ضمیر چې کوم دی دا به د اسم نه پس راځي، دا په ترکیب کې مضاف الیه واقع کېږي. بیا به چې کوم دی نو څه تراکوز کې دی به چې کوم دی نو ترکیب تراکوز کې دې طریقې سره ورسره اجرا وکړئ. ورته دا رب مضاف دی، دانا ورپسې ضمیر راغلی دی. کوم ضمیر دی؟ ضمیر مجرور متصل به اضافت په ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مضاف الیه. نو دا مضاف الیه چې کوم دی نو مبتدا شو او دا لفظ جلاله ولا خبر شو. مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. دا شان دي قبلتنا بیت الله. نو قبلت مضاف، دانا ضمیر راغلی. کوم ضمیر دی؟ ضمیر مجرور متصل به اضافت په ترکیب کې څه واقع کېږي؟ مضاف الیه واقع کېږي. نو دا مضاف الیه چې کوم دی نو مبتدا شو، بیت الله مضاف الیه ولا څه شو؟ دا ولا خبر شلو. دغه شان داروکا قدیمون. نو ګورئ دارو مضاف، دا کا ضمیر چې کوم دی نو مضاف الیه دی. دا مضاف الیه چې کوم دی نو دا ولا څه شلو؟ دا مبتدا شو او قدیمون ولا خبر شو. دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم سره د دې ضمیر د اجرا هم مضبوط کوم دی نو کې ابو کا رجل صالحون. ابو مضاف، دا کا ضمیر مجرور متصل به اضافت په ترکیب کې کوم دی نو مضاف الیه واقع کېږي. دا مضاف الیه کوم دی نو مبتدا شو او رجل صالحون موصوف صفت ولس شو خبر شو. نو مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. او چې څومره ډېر مثالونه مرته راوړو، څومره ډېر اجرا مرسره وکړله په دې کې، چونکې دا ضمایر داسې دي چې دې کې دا ماشوم نه مشوش کېږي، یو شان دي، نو دې پکې ګډوډ کېږي. نو دا څلور ضمایر دي کې ورسره ډېره زیاته اجرا پکار ده چې ماشوم دا ګډوډ نه شي او بار بار چې کوم دی نو په دې کې څه کېږي هغه وچلېږي چې دماغو کې پوره صحیح طریقې سره راشي.